چې د نیکانو سره رشتو شي الله بیا عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړ چې نیک رشتو شي الله دې سي نیکان پیدا. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د مشرق نه د مغرب پورې حکومت کړو. خان د مشرق نه د مغرب پورې په بر اعظم حکومت کړو. د عراق نه یو زنانه را روانه شوله ویسو عمر ابن عبدالعزیز اینما د مسلمانانو حکمران اینما ملاقات لیراله تپوسیو کوئی کوری کم دی خلق ورتوی دا کوری دی دا عمر ابن عبدالعزیز دا خطو کوری و دا خطو چیارا زنانو کررالا لکنک کی ناستا دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بی بی ناستا و دا زنانو کوری دا بارنا یو کس رادن دا شی خط رادن دا کی خطو ورسی بیا لارش بیا خطو ورسی بیا لارش نو دا د عراق زنانه د امیر المؤمنین دی تبرته وی ته د دې نارینه نه پرده نه کوي دا غیر محرم ستاسو کرزی راځي ته دې پرده نه کوي ورته وی دا غیر محرم نه دی هاذا زوجی دا زما خاوند دی دا عمر ابن عبدالعزیز دی ته چې لیدو راغلی دا عمر ابن عبدالعزیز ما خو دا مزدورکار دی ته د دې مزدورکار نه پیدا پرده نه کوي ته د دې خټمار نه پرده نه کوي مې دا خټمار نه دی دا عمر ابن عبدالعزیز دی او ته دا سکی ما ته وی مونږ کرنن د خټي ضرورت د ډیوټي د وخت ختم کړله او راغې د مزدور وس خو نو دې خټه را دندکیو دا خټه وزله ګوم او دې نه پراته دا د اگی نکاح په نتیجه کې راغی چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي لنیک بیبي وختلا نو نیکانی ګورې پرشتو کې خان نیکانی دین غورا کوا دین غورا کوا چې کوم زید دین سره تقابل راځي ال دین غورا کوا. نبی علیہ السلام فرمایي کنا الدنیا كلها متاع دا دنیا ټول سره سامان د ژوند د تیرولو سامان دا ګلاس ته دا د عبود سکلو یو ذریعہ دا بس سامان د سیدا ټول دنیا سامان. او نبی علیہ السلام کو فرمایي په دې ټول سامانونو کې بهترین سامان المرأة الصالحة اگر نیک بیوی دے چې کله چاته ملو دا بهترین سامان دی په ټولي دنیا په سامانونو چې کله سړی ته نیک بیوی دی نیک بیوی چې ملو دا د دنیا د ټول سامانونو نه لوی سامان. بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام بیبي نو وی چې روز خطیب د دنیا نه تو نمبر زمان کور زمان غیگ زمان او لاړ زمان چې امام الانبیاء دوی د خپل غیگ نه لګلې دي زما د غیگ نه تلې دي نمبر زمو کور زمو سری بدی سے کوئی غیگ زماوا مسواک میں ولا نرم کو لاړ زماوي. اے امتیانو امام الانبیاء میں د خپل غیگ نه رخصت کړي چې تن زما پغیگ کی سر خدا دومره خوګرشتہ چې تن سر زما پغیگ کی مو زما کو زما نمبرو ندم امام الانبیاء د بیبي عائشہ په کور کې دفن ده رضی الله تعالی. بیبي دی ته وایي هم بیبي دی ته وایي د خپل غیگ نه امام الانبیاء رخصت د امام الانبیاء د ځنکندن منظر دا د بیبي عائشہ پغیگ کې تیر شوی دی لاس په وګولن کو دي سی په مخراخ ځنکندن سختی و او سری زما پغیگ کې پروت چې ما د خپل غیگ نه رخصت زما د غیگ نه لاړ د دنیا نه لاړ. بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته ورس وی ویزستا نغوره بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها اسمرا نغوره ویتد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري او زد نبی کریم صلی الله علیه وسلم زد نغوره نشو بیبي عائشہ ورته نه ما نغوره نه
ویولی وی غورواله د اخرت غورواله دی اوی چې کله خلق جنت تزي نو تل علی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې اگر چې د امام الانبیاء لوري او زاګر چې د ابوبکر صدیق لوري ما خو په نکاح ستا د ابا جان کې یمخا نو تب جنت ته د علی سره زی او زب جنت ته ستا د ابا جان سره زه غوړه شم کو ته غوړه شې وی تر انا غوړه ستا د ابا جان سره د جنت ته زما تب د علی رضی الله تعالی ستا ابا جان دې په ما سره نکاح کړل زه د مؤمنانو مور چې د امام الانبیاء سره به نکاح وکړلا نو د مؤمنانو مور به نه جوړ شو د مؤمنانو مور نو ډیر خپل وخت دا ډیر خریشته یو ورځ نبی علیہ السلام او بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها خبري وو کور دې کنه خبري به کې راضي کنه خدا خبري وو دوای مخا چې کله اختلاف راشي نو د بیبي سره دا دوای مو دا نقصان کوي دې اصل په بچو کېږي په معاشره کېږي په چم کې لوی نقصان کېږي په دې شیطانان غاړي میلاوي چې کله خزه او خاوند یو بل نه خپشي کنه نو دا شیطانان غاړي میلو کی وی نن غرضی کار شو دا دومره نقصان دی دا اختلاف موږ دوی بس د وخت سره خبره ختمه نو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها او نبی علیہ السلام یو بل سره یو خبرې کوي لکه د بیبي عائشہ رضی الله عنها خبرې پیلګی تیزی لکه دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خد نبی علیہ السلام ته سختی خبرې کې زما د سفر او د حضر ملګری زما د مدفن ملګری دی زما د محشر ملګری دی زما د حوض کوثر ملګری ته د سره سختی خبرې نبی علیہ السلام ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر بختور صحابه وې درې خبرې ډیر خوان راکې وې تا تکتل او پتا مال لګول او چې زما لور بیبي عائشہ ستا په نکاح کې ډیر خوشاله چې تا ته ګورم او پتا نه مان لګو وې ته د سره تیزی خبرې گزارې وکاو چې گزارې وکاو کنه نبی علیہ السلام را پاسه الله سي ولولي وینا دې ته بسنوای خان بیبي عائشہ ته بسنوای بس غیر صد بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی شکل لاو ما تو وای څنګه خلاص دې ټیکړې کړه اخو خلی غره ما ته خلاص ما د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلاص نه کړ ور هغه خلی ما ته نه خلاص بیبی دې ته وای کور دې ته وای ژوند دې ته وای بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ډیر محبوب او نبی علیہ السلام ډیر خپل ژوند به تیر او د یو بل سره کور کې نبی علیہ السلام بیبیانو سره ډیر خپل ژوند تیر دا ډیر د مزي ژوند دی دا د ملګرتیا ژوند دی دا د دوستانی ژوند دی بیبی او خاوند چې دا دوستان دا د دوستانی رشتہ دا د ملګرتیا رشتہ دا د جنت رشتہ دا هغه رشتہ دا چې د ټول نړۍ په عرش باندې د آدم علی السلام نکاح شو او د ټول نه اخیری فیصله په نکاح کې خزم د خاوند سره جنت ته ځي د پلار سره بدزي د مور سره بدزي د خاوند سره بدزي څنګه مولوی سی هغه ما دا ویل یو سړی به ډیر تنګ هغه وی چې دې د پلان کو مور نه بازار تم نخلاصي دا د پلان کو مور بل تم مورته دا به ال د پلان کو مور نه کنا دا به او یو حر سردار او دی به او یا جوړي او استریخا او یا جوړو کې دننا چې تو ورته وګوري او یو جوړو کې میدان د پړډای ښکاری او په پړډای کې میدان د نلې دا به د پلان کو مور نه سبو چې بیا جوړې وسند دي خو ډېر دم بری لکه د خدای ساده بندا دا به د نور کپړي دا به ډم ور نه جوړې ما
ته د دنیا جامو ته ګوري چې بیا جوړي دا په ډمبر جوړ نه مړه دا به د نور جوړي د دې په ډمبر نه دا دنیا تم ګوره کړه دنیا تم ګوره د جنت نعمتونه بدل او یو جوړو کې میدان د پندای ښکاری او په پندای کې میدان د نلې کتابونو ګوره ډېره د مزي خبره پکې لیکلې ده وای چې کله را خلق جنت ته ځي کنه خزا خاون سي ملګری سي دنیا کې هلک ډېر سو کرش کلب پکې راغلي کنه وال جګړې مګړې او بغض او حسد د دې جنت نمخ کې یو پل لګېدلې هغه پل کې بلا خلق ایثاری التوی ایثاری به چې دنیا کې سلاندې باندې او دا ولې تکلیه راکې بیا ورغه نه پد جنت جن التبنا لاندې باندې ټول کلیر کیږي او پل لګېدلې التبنا اختلاف ختم شي د دنیا د مسلې باندې کلیر شي بس التب بیا د چا د دنیا ذکر نه راځي دنیا خبره به ذهن ته نه راځي ښا تاسو اوس کوم سوالونه کوي جنت کې ودایي چې په خبره کوي جنت کې یو شی نه دی ویبا ویمولي سپ تاسو نه وای چې الله قران کې وایي چې سمر غواړي نه غوي چې څه یو شی غواړم هغه یې نه یلکه چې کوم شی نه یا به ته غواړې نه کنه خان ته دلته غواړي خان صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی جنت کې بخوبي خوب د کېدل نبی علیہ السلام ورته النوم اخو الموت دا خوب خو د مرګ ورور دی او په جنت کې مرګ نشته نو خوب نو تاسو چې زه خوب غواړم اته تلې نه ښا خدای دې ګورنه ته خوبونه ونه غواړي ان شاء الله ښا مولانا سرفراز خان صاحب در صاحب رحمت الله علیه ته طالب علم چټه ولې کلا وی حضرت په جنت کې به چیلم یې چیلم چې سړی سکی پیجن چیلم کنا خور چې دی واسه وی چیلم په جنت کې وی الله قران کې وی چې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم وی چیلم په کې مولانا سرفراز خان صاحب در صاحب رحمت الله علیه ورته آو جنت کې به چیلم یې خود چیلم د پاره اور پکار دی چیلم چې بلې نو بسوي بلې اور میں نہ بلے وہ آگ لینے کے لیے جہنم جانا پڑے گا پھر اور دفارہ بجا جہنم تزین ہو کہا تو پتہ ہو لگے دا چھے پا جنت کی بچیلم نہیں یو طالب تے تپو سکو وی دا جنتیانو جب خو عربی دا چھے دا دی تو سخیانو جب بسی اگر وی جہنمی ان کا زبان پشتو ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے جہنمیانو جب پشتو دا خویدہ روایت ضعیف ہاں نو پا جنت کی ببیا دا سوالون نراز صحابی را کہ نبی علیہ السلام تیوی کہ جنت کی یو نیری دا صفا ابو نہر بمجھے وی قرد کانی مبکی دنیا کے چلیری نو قرتکانی پکے گا وی قرتکانی پکے نبی علیہ السلام ورتوی آؤ جنت کی بنیر وید صفا کو آگے با قرتکانی نہیں آگے کے بکانی یاقوت و مرجان یا با قرتکانی نہیں صحابی ہوتے زمان اس وقت اس کو بکی بیتالب اللہ یو اس در کی دو وزری بیوی او علوزی با پتوا بکی با آوازان لگر یو دسی اسم اللہ در دیتا تنور سغواڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ورتے ابو بکر جنت میں ولیدو کلا فی المنام او فی لیلت المعراج یا میں دا جنت دا معراج پشتا ولیدو یا میں بخوب ولیدو خوی جنت میں ولیدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفش اے ولی خفش بے چیزد سرم چه معاملی دی تمخه پکې ابو بکر صدیق زما په ټول امتیانو دا هغه پورې جنت حرام دی چې د سو پورې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته نه چې ته نه تلې زما امت ورته نشیرا ته وړومبه جنت راځي زما امت کې با د ټول نړومبه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جنت نبی علیہ السلام کو امت کی آوازی نا
د ټولو انبیاء نفس افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی د پیغمبرانو نفس په جنت د ټولو نړوم دی ابو بکر صدیق داخلي جنت کې بل سردا بی بی خان اب التید استان رجل ملګری دا کسی به التنی یا خوب مو بو پوز پیدر پیدا کسی بلتنی بس جنت کې بچونی بی بی بدرتوي رازا دنیا کې جګړې وی دلته بنئ دنیا کې ګندګي وی دلته بنئ دنیا کې مرګ و دلته بنئ رازا چرپاړه د مزید ورته اول عملوں پا عرش دا نکاح شوے دے اخیرائی فیصلی بک پا نکاح دا دجون بہترین ملگرے کے دے المرأة الصالحہ اغنی کبھی بھی صحابی را نبی علیہ السلام توید بی بی صحق تاسو دا بی بیانو حق معلوم چی دا بی بی صحق تے چاچا لورز چی دا بی بی صحق دے دا خزی پا خاون صحق دے تاسو له درزین نو د علماء نه تاسو نه کوي کینه دا شان خیخه تاسو کوي کنه صحابي راغ نبی له سلام ته وی د بیبي صحابه ډیر آسان دی ها وی چې سب خپل خوري هغه په خواراوا چې سب خپل خوري ابي خواراوا د سینې چې خپل کومدلو کې ډوړای خوري واغې له پساګو باندې ډو شین کی دا خود بیبی حق صاحب چې سخوري هغه به خورای چې ته په وټلو کې خوري نو کله نا کله غیلم د وټل نو ورکو ښا وایدا د بیبی حق دی چې سخوري هغه به خورای وی دویم حق دا دی چې ساغون دی هغه به اغون دی مطلب دا چې کم لباس لکه ته ګرانی جوړي اغون دی مالداري نو بیبی لبم ګرانی وړي ښا چې تارزانه غوندي چې په بیبي مرزانه ته صاحب خوري چې په بیبي صاحب خورا او بل حق دار خام چې دی بیبي ته بد را دی نه وای خام کنزل ورته نه کوي مور او خور او پلار بوله نه یادای معمولی جنگ چې استاد پلار دسی او استاد مور دسی نا بیبي ته بد را دی نه وای کنزل ورته نه کوي پیغورونه به بیبی ته نه ورکوي دریم حق د بیبی دا دی چې بیبی ته به بد رد نه وایي بیبی ته به پیغورونه نه ورکوي او بیبی ته به کنزل نه کوي وی ټیک شو وی څلورم حق د بیبی دا دی چې په مخ باندې به نه وخي ښه بیبی به په مخ نه وخي دا مخ ډیر قیمتي اندام دا د انسان د خایس یو ځای دی په دې انسان بینوره کیږي چې په دې معمولی داغ ولګي چې وی څه اغوندې هغه به پې اغوندې څه خورې هغه به پې خورئ بدې ردې به ورته نه وایي او په مخ باندې به یې نه وخي او پنځم حق دا دی چې کله ترې نه خفه شي که نه کور کې خو اختلاف راځي که نه نو هجرت پتې کوي خو د کوره به بار ته نه وځي ها چې بیبي نه خفه شي که نه زور ولا ورکای نو په کور کې به ته کمره جدا کوي خو دې نه چې بیٹک ته شپې له لاړ شي دا ټیک نه دی ښا دا د شریعت خلاف یا بل چا کر لاړ شي ماماګانو کا نه دا د بیبي حق دی زیت جدا کولای شي خو په کور کې به ته زی جدا کوي ښا بلې کمرې ته وړه موږ د مولوی سي وی تاسو دې بلې کمرې ته مخړه ډبل بیډ ورته مخړې دی په خپل په ډبل بیډ کې زمله هغه بلې کمرې ته لېږي دې ټیک نه خو مطلب دا دی چې د بیبي حق دا دی چې اختلاف ته ور سره راغی نو په کور کې به ته جدا کېږي خو د کور نه بهر به ته نه نوځي دا د بیبي حق دی دا یو څو د بیبي حقونه دي چې دا د ښځې حق دی په خاوند باندې دا به خاوندان د بیبي حقونه ادا کوي او کو د خاوند حق ګوري نو د خاوند د حق خو مثل نشته د خاوند د حق مثل نشته خامخا به د خاوند حق په بیبي باندې سیوا وي ایک ته چې د ښځې حق شته خو د خاوند عمره حق چې دی هغه د بیبي نشته دی لکه څومره چې د خاوند حق دی په بیبي باندې دومره حق د بیبي په خاوند نشته خاوند حق ډیر سیوا دی بیبیانو دا الرجال قوامون
خاون حق نه پوره کی نبی علیہ السلام فرمایل یاد ساتي وې د دریو کسانو منځ نه قبليږي د قبلېدو دا معنی ده کنه لکه چې وای کو نو دا نه چې دوباره به بیا کوي لکه دوباره به بیا نه کوي خود منځ چې کم فضیلت او هغه ورته نه میلاوي کم انعامات او هغه نه منځ نه قبليږي نیک عمل بر اسمان ته نخیږي د دریو کسانو منځ نه قبليږي نیک عمل بر اسمان ته نخیږي د دریو کسانو یو عبد عابق چې غلام د خپل مالک نه تختیدلې بګوړه غلام چې دې سو واپس نه دی راغلی د عبادت الله نه قبول وې هغه بیبي چې داغې نه خاون ناراضي د دې منځ نه قبلېږي د دې نیک اعمال بر اسمان ته نخیږي چې د کمی بیبي نه خاون خپي درې نشدار سړی په حالت د نشه کې دی د عبادت الله نه قبلې چې سوی د نشي حالت ختم شوه نو د خاون حق خدا دی چې کله بیبي نه خپي د بیبي عبادت الله نه قبلې حدیث مبارک کې راځي کنا چې کوم خزه د کور نه اوته لو خاون په خپو او دا د کور نه اوته خاون خپره او دا د کور نه اوته لازم دا د کور نه اوته خاون خپه پاتې او دا لا نو حدیث مبارک کې راځي چې دا خزه روان شي پلارا د ټولو اسمانونو ملائک په دې خزه لعنت راځي او دا خزه چې په کوم لار تیریږي هغه لار کې د پیریانو نو د انسانانو نه علاوه چې څومره مخلوق ته هغه په دې خزه باندې لعنت راځي چې دا د خاون ته خپي او دا د کور وځي اوس خو بګړیر شي دي خاون ته پته نه غریب پسې بیا یو کور ګوري بل کور تاسو ګره خبرې راغلي بل ته وې تاسو ګره خبرې د خدای په دا تاسو کې دا هر اسمان ملائک در باندې لعنت وي پس مکه روانه او د زمکه مخلوق وي پدې دي لعنت او پدې دي لعنت اگر کته غفلت لی اگر کته رشتہ دار کرتلی خاون خپد لعنت در باندې وي لعنت نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې کوم خزم رشول او د دین خاون رضا خزم رشول او خاون تینا رضا خلقو د ذکر نه کو چې ډیر تهجدی کړي دي ډیر روجي بیني ولې وګد منځونه به کول وګدو د ذکرونه به کول نه 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 دا پس نشتا وګد ذکرونه یا منځونه روجي خو چې د خاون رضا نه نو د خزې کارګران بخانه ګران چې کوم خزه مړشو او د دین خاون رضو نبی علیہ السلام یو سرټیفیکیټ په سره ګناګار خاون دی دیاړي مار خاون دی چرسی خاون دی خود دې خزه ناراضه او دا مړشولا زنواما نبی علیہ السلام فرمائی دخلت الجنہ دا خزه جنت تلا خزه جنت ماتوي مولوی صاحب خاون می چرسی دی زواب مور خور اللہ جنت درکی دا دق چرسی سر ناکام کوا دا کو چرسی دے تو دا اللہ سر چرسی دے اے مور خوری تا دا پارا ولی دے تا دا پارا ولی دے تا چرسی موایا تا دا پارا ولی دے دا دی چرسی خاون رضا کوا اللہ بدی بخی اللہ بدی بخی تا دا پارا دا دیر سدے موری دا تا دا پارا دیر سدے دیر سدے بیبیانو توای د خاوندانو حقونو خیال ساتي خاوندان رضا ساتي خزر شپې تهجد لپاسي خاون ورته وی تهجد مکه و مال پدې خپو زور وکړه ای بیبي د خپو دا زور چې دی دا تعالی د تهجد نه بهتر دی دا صحیح و توای څنګه بهتر دی جواب موري چې میدان محشر ولګي خوري طالب لومبه د فرض مستقوس تو پرز منز خبرہ نہ پون گورے تو پرز منز کے غوی مال چاپیو کوئی لرشا تو فرض منز تپوس تا دا حق نہ مخ کے دے رنبے با فرض منز کو فرض منز خبرہ نہ کو دا تحجد و خبرہ کو
خزه پاسېدلې د تهجد لا خاون ورته وایي مکه و تهجد ما له پخپو راشه زور وکړه راشه مورې خورې دله خپې مالش کوه دله پخپو زور کوه دا به بدعملی دا به چرسي ای به ګیره خرئ خو تا دپاره دا ولي دی بس تا له دا چاپي د تهجدو نه غوره ده ولې ځکه چې کله په میدان محشر کې ښځه ودرېږي ړومبې تپوس پکې د فرض مانځه کېږي دویم تپوس د تهجدو نه دی د نفلي روجو نه دی عن بعلها چې څنګه د فرض مانځه نه زنانه اوزګاري شي نو دویم تپوس په میدان محشر کې د خاوندان د خاوند د حق تپوس د تهجد نه مخکې چې نفلي روجه ښځه نیسي خاوند یې په کور کې حاضر دی وایي نه به نیسي شریعت وایي نه به نیسي دا ښځه نفلي روجه خاوند دی خاوند دی بیبیانو خاوندانو پیژنئ صحابي وي مزدوره یې لته چې کور ته راغی سحر وتو بچی بیمار چې کور ته ماښام راغی نو بچی وفات شو چې راغی بچی وفات بیبي ته وایي زما بچی څه شو بیبي وایي چې که ورته وام چې وفات نو د شپې خو د ده کفن دفن نه کېږي په ده به ټوله شپه بده وځي نو بیبي ورته وایي ستا بچي ته آرام راغلی دی پوه نه شو دی وایي چې اوده دی نو دی پوه نه شو او بیبي لباس هم داسې اختیار کړی و چې ده ته پته نه لګي اوس نو ستا به بچې مړي او ته به کور ته راشې او تا به خبر نه کړي ګاونډیان نه چې ټول کلی به یې خبر کړی د شپې په یوه بجه کلی خبرې کلی بچې مړ پروت دی او خاوند ته وایي هغه ته آرام راغلی دی وایي اوس خو د ده کفن دفن نه کېږي که نه کېږي نو وایي هغه ته آرام راغلی او جامع ځان یې سنبال کړی خاوند ته پته نه لګي خاوند ډوډۍ وخوړل کتابونو لیکلي دي خاوند د خپل خواهش مطابق شپه تېره کړه ځکه هغې په مخ څه اثرات د غم وونه نو خاوند د خپل خواهش مطابق شپه تېره کړه چې سحر دوه روایات دي یو ډېر اوږد دی په طریقه خاوند خبرې څوک چاله امانت ورکړي بیا یې غواړي دی پې کلکېږي نو خبر کوي وایي نه وایي موږ له الله یو امانت راکړی او ستا هغه بچې وفات شوی هغه الله اغوستی دی وایي ښه ما ډوډۍ خوړه او زما بچې وفات او بله کمره کې ستا د بچي لاش پروت یوه کمره کې د بچي لاش پروت دی بله کمره کې بیبي د خپل خاوند سره د خواهش مطابق شپه تېرې پته ده دا خاوند دی زما بچې وفات او ما ډوډۍ خوړه وی آو زما بچې وفات او ما د خواهش مطابق شپه تېروله آو صحابي ډاریک را روان شو نبی علیہ السلام خواله راغی وی د الله حبیبه بیبي مې بیګا ډېر د صبر قدم اوچت کړی دی بیبي مې بیګا ډېر د صبر قدم څه چلې کړی دی بچې مې وفات و زه یې نه خبر کړی ما سره د خواهش مطابق شپه تېره کړې ده او ما ډوډۍ خوړلې نبی علیہ السلام لا سجد کړو وی یا الله دې له په دې بېګانۍ شپه کې ډېر برکت ورواچي یا الله ډېر خیر وله ورکړي ابو د نبی علیہ السلام دعا وه الله قبول کړله د هغې شپې نه وله الله زوی ورکړو او نبی علیہ السلام له یې راوست نبی علیہ السلام وله تحنیک وکړو کجوره یې وله خوله کې وجویله ورکړو او نوم یې وله کېښودی د ده نوم به عبدالله یې احب الاسماء الی الله عبدالله او عبدالرحمن په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نومونه عبدالله او عبدالرحمن دي په دې نه غوره نومونه الله ته نشته عبدالله او عبدالرحمن دا غوره نومونه نبی علیہ السلام وله عبدالله نوم کېښود ګوره دې عبدالله ته یو صحابي وایي وایي د دې عبدالله ما نخه بچی ولیدلو او نخو واړو قرآن ویلی و دا د هغې مور د شپې د صبر برکتو چې الله په نتیجه کې عبدالله ورکو او عبدالله له الله نخه بچی د قرآن ویونکي ورکړه دا د دغې یوې مور د شپې د صبر برکت بیبیانو خاوندانو نه لږ بوجونه کم کړئ ستړي ستومانه راشي دیاړه یې ټوله ورځ کړي
مازغی چکنی پراتی دوی لگا حوصله کوي دوی نه لږ پیسه روباسي دوی ته لږ ببوزې وخی دوی باندې لږې اوبس کوئ چې په آرام شي په تسلی شي هسې غمونه د در سر لدي خو لږ په حوصله ورته وایي د خاوندانو نه لږ بوجونه کم نبی علیه السلام فرمایي جنتی ښځه دا ده چې خاوند ترې نه خفه شي او دا راشي د خاوند لاس په دسي په لاس کې ونیسي خاوند ته به وایي هغې پورې نه اوده کېږم په ما به خوب حرام وي چې در کومې پورې ته نه یې رضا شي دا د جنتي ښځې صفت دی دا د جنتي ښځې صفت دا د جنتي ښځې صفت د خاوند لاس په لاس کې ونیسي هغې پورې په ما خوب حرام دی چې د څو پورې ته نه د جنتي ښځې صفت دا دی چې دا به په خاوند عاشق وي دا به په خپل خاوند مین وي او دا به بچیم ډېر راوړي او دا به کارونه هم ډېر کوي کار به ډېر کوي انواز به یې ډېري په خاوند به مین وي دا د ښځې ښه صفتونه دي چې دا سړی ورته ګورې په لاس کې کار چې ورته ګورې په کټ کې ملاس دا بېکاره ښځې چې دا کار مار د سره نه کوي دا بېکاره دا چې ګورې ورته او څه څیزي په لاس کې دا د ښه ښځې صفت چې په کام کاج کې مشغوله د کور کار کوي د خاوندانو رضا والی نکاحونه وکوي حدیث مبارک کې راځي چې کومه معاشره کې مهرونه سیوا شي هغې کې به زنا عامه شي ٹھیک ده زنا به عامه شي د ټولو نه برکتي نکاح پېژنئ د ټولو نه برکتي کومه نکاح ده تاسو وایئ چې کالۍ لس تولي او 3 ورځې پکې ډوډۍ ورکړي دا به برکتي نکاح وي نه د ټولو نه برکتي نکاح هغه ده چې په کومه نکاح کې خرچي کمې وشي کالۍ هم کمي فرنیچر هم کمي روټۍ مناسبي چې د کومې نکاح خرچه کموي هغومره هغې نکاح کې برکت پروت دی هغې نکاح کې خیرونه پراته دا ساده نکاح نه دا کمې خرچې والا نکاح نه دې کې برکت دی نبی علیه السلام فرمایي په ټوله دنیا کې ناکاره ډوډۍ هغه د واده روټۍ ده چې مالدار خلک وله راشي او غریبانان پکې پرېښودی شي دا بدترین خوراک دی په ټوله دنیا کې د بچو له ودونه وکړئ نبی علیہ السلام فرمائی قرآن آیاتم دے ودونه وکړئ الله به مالدار الله به مالدار کی دا چا یو مالدار نه دویم وکړه چې مالدار شي دوه دشتو مالدار نه دریم وکړه چې مالدار شي درې دشتو مالدار نه څلورم وکړه چې مالدار شي په نکاحونو کې مالداري پرته ده په نکاح کې مالداري پرته ده ساسو د دې علاقې دا ډېر غلط رسم روان دی شکر دې مونږ علاقه کې نشته هلته ودونه ډېر زر کوي دلته ورګه چې نوکري وشي نو واده به وله وکړه مطلب دا دی ورګه چې ښه ګناهونه ترې وشي نو بیا به وله واده وکړه د دې مطلب دا دی ته وایې ورګه چې مالدار شي واده به وله وکړه نبی علیه السلام وایي واده وله وکړه چې مالدار شي او ته وایې ورګه چې مالدار شي نو واده به وله وکړه دا د فقه مسله ده ګورې چې مور او پلار د بچی په واده قادر وي او بچی بالغ وي او دی ولا واده نه کوي دا پلار په تهجد ولاړ دی خو چې دا بچی څومره ګناهونه کوي دا پلار په ګناه کې شریک دی د بیت الله طواف کوي او دلته د بچی په ګناه کې شریک وا قادر دی بچی له واده نه قادر دی قدرت لري او بچی له واده نه نو بچو له نکاحونه وکړئ اغض للبصر واحسن للفرج سترګې به ښکته شي او شرمګاهونه به محو एकदम به دا سترګې ښکته شي د واده سترګو کې به حیا راشي کور کې به امن راشي کور کې به بدامني ختمه شي خو چې څوک د بیبي په حقوقو قادري او په نفقه باندې قادري ګورئ دا یوازې قبلتو نه دی چې هغه وایي ما ځان حواله کو حضرت وایي چې قبلتو ما څه کړلې قبوله کړې دا یوازې زنانه قبلول نه دي دې سره پیاز دي او ټماټر دي او د دې سره جوړې دي او ډېرې مسلې دي ورسره یو کس تللی و د کلي نه بهر وتلی و خلکو ګیدړ رانیولی و وی وجنو یې وی ولې وجنی وی دې وراني کوي هغه ورته یې وجنی مو زما سره یو دم دی زه دا ګیدړ دمومه وی دې به بیا په دې ایریا نه راځي خلکو دا خو به ډېر ښه کار وکړي ګیدړ یې د غوږه ونیو وی پیاز راوړه
ټماټر راوړه، الوګان راوړه، کپڑے راوړه، پیزار راوړه. چې ګیدړ ته دا ټوله قصه وکړه، غوږ خو له خټې نیولې چې پرېښوده ګیدړ وتاړله. خلکو ته بیا به دا ګیدړ په دې طرف نه راغی. خلکو ورته دا تا ته څنګه پته ده؟ وایي دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم. چې د شپې به غوږ شو، چې ټماټر راوړه، پیاز راوړه، الوګان راوړه. وایي دا دم به راته په غوږ کې کېد 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 د کلي نه یې راورک کړی یم. که زم جو بیا دا دم دی که نه، نفقه به د بیبي ښه. بیبي له چې پیسار دکان کې لوپټه الی دا صدقه ده. بیبي له چې پیسار الی دا صدقه ده. بیبي له چې سر تیل الی دا صدقه ده. چې کوم سیز بیبي له الی دا صدقه ده، په دې به الله اجر درکوي. ښه دا یوازې بیبي له اخیسته نه دي، دا الله اجر ورکوي. موږ به دعا کوو چې بارک الله لکما وجمع بینکما بخیر. الله دې د دې په دې نکاح کې ډېر برکت ورواچي. وجمع بینکما بخیر. الله دې دواړه ډېر په خیر سره جمع کړي. الله دې دا نکاح ډېر برکتي کړي. الله دې ډېر د خیر نه ډکه کړي. نو ټیک ده، په دې باندې سموده مخکې غم اوس واده دی، دا به راځي، خو صبر به کوو په هر حالت. ځکه دا نن چې واده دی، دا نن چې د چا د بچي واده دی، د دې یو بچی ماشومه علم به یې کوو، هغه وفات شو. زه مور پلار ته وایم مه خفه کېږئ. خفه دې هغه خلک یي که نه چې د چا بچي ډاکټري کوي، انجینیري کوي، او ډاکټري ته په نیمه کې پاتې شي او وفات شي، په هغې دې پلاران خفه شي. ځکه دنیا پیسې په بچو ولګوي او ډاکټري په نیمه کې پاتې شي که نه، بیا سود کوي. خدایا د دې ډاکټرۍ لحاظ به په دې قبر کې وي؟ نو نه، او ما په 10 लाख روپۍ لګولې وې، نن ورته په قبر کې دومره پیدا. خفه به هغه خلک چې چا به ډاکټري کوله او په نیمه کې لاړل، چا به انجینیري کوله او په نیمه کې لاړل، په لکونو یې په پیسې ولګولې او په قبر کې دومره رعایت نشته. او چې ستا لور علم کوو، علم دې په نیمه کې پاتې شو، دا چې په څو پیسې لګولې دي هغه صدقه ده. او قیامت کې چې الله د علماو صف ولګوي، نو ستا لور ستا زوی چې د علم په دوران کې مړ دی، قیامت کې به دا مکمل عالم راپاسي. دا به نیمګړی علم نه وي، ښه دا به هلته عالم وي، دا به هلته عالم وي. مونږ ډېر خوشحاله یو، طلبه مونږ ډېر خوشحاله یو. مونږ که په نیمه کې د علم نه لاړلو، الله به کامل عامل ادري عالم په وینا. هلته نیمګړی علم نشته، هلته دا نشته چې دا خامسه کې وفات شي، ونه هلته به د علماو په صف کې. بل حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې علم حاصلوي د الله د رضا لپاره او دی له د علم په دوران کې مرګ راغی، څوک علم حاصلوي د الله د رضا لپاره چې په دې به زه اسلام ژوندی کومه، او د علم په دوران کې ورله مرګ راغی، کو طالب دی او کو طالبه ده. حدیث مبارک کې راځي چې کم کس د علم په دوران کې مړ شو، کو طالب دی او کو طالبه ده، د دو د پیغمبر په مرتبه کې وا په جنت کې یو درجه فرق دی، خاص صرف یو درجه چې دا پیغمبر دی او دا طالب، یو درجه فرق وي. دومره لوی مقام با الله د علم طالب او طالب لور کوي چې د علم په دوران کې مړ شي، چې د پیغمبر او د په درجه کې به یو مرتبه کې به یو درجه فرق دی، یو درجه. دومره لوی مقام به الله طالب او طالب لور کوي چې چرې په خفه نشي، مخه پکې مونږ ټول به مرو. شکر دی چې علم وکړو، شکر دی چې د علم سره وابستو او د علم په دوران کې تللی دي. الله به ول د انبیاء عمر مقام ورکړي، یو درجه فرق دی. دا د خفګان خبره نه ده. ما تاسو ته وی چې خفه کېږي نو څوک به خفه کېږي چې په لکونو پیسې لګولي، نن ورسره یوه خوش خبري نشته دی او د دې سره ټولې خوش خبرې دي. مرګ به هسې راتو، مرګ د طالبۍ مرګ دی. صحابي نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین راغی، وی دا صحابي دی وفات کیږي. نبی علیہ السلام ورته وی ته مرې، اس عمل راته وښیه کنه. اخیره نبی علیہ السلام ورته وی اشتغل فی العلم، په علم کې مشغول شه چې الله درله مرګ راولي.
په علم کې مشغول شه چې الله درنه مونږ خو داسې مرګ غواړو خدایا چې کتاب پروت یو طالب راته ناست یا یې زه وایم او یا یې ما نه وایي خدایا او ته رانه روح واله مونږ خو غواړو داسې مرګ چې چېرته طالب ته کتاب مخې ته پروت وي دا نیمګړی کتاب رانه پاتې شي مونږ خو داسې مرګ غواړو امام ابو یوسف رحمت الله علیه داسې ناست و طلبه یې راجمع کړه ما خواله راشي کېنول وی ربي د جمرات چې کوئ شیطانان چې ولئ نو پیاده به ځئ خو سواره به ځئ څه طلبه وویل سواره به ځو څه وویل پیاده به ځو وی کېنئ چې دا مسله درته کلیر کړم طلبه یې کېنول او ربي د جمرات ماشین ده که راکبن ده دا مسله ورته کلیر کړه چې طلبه ورته مسله کلیر کړه طلبه ورته ورشه وی اقامت شروع شو مانځله ده چې طلبه اقامت نه مانځله روان شو چې په شام وکتل حضرت کلمه شهادت شروع کړل او د دنیا نه لاړ اخر کې طلبه ته مسله کلیر کړو د دنیا نه لاړ مونږ وایو خدایا چې دا نیمګړي کتابونه او زمونږ نه روح تللی او دا کتابونه نیمګړي پراته د طلبه ته نیمګړی کتاب پاتې شي خدایا چې میدان محشر کې د دې طلبه سره ودرې رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي کریم الله دا نکاح خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي یا الله ډیر خیرونه او برکتونه پکې ورواچي بارک الله لکما وجمع بینکما بخیر الله دې نکاح کې ډیر برکت ورواچي یا الله دا دوی دواړه په ډیر خیر سره جمع کړه یا الله ډیر خیرونه او برکتونه ولا ورکړي الله نن پتا خوشحالي راوصل الله دې ته خوشاله کړه ستا نافرمانی نه کوي الله دا خوشحالي تا حیات قائم او دائم وسات الله د نیک او د صالح الواد ذریعے وګرځي الله د دې علاقې لپاره یو ضرب المثل وګرځي الله یو بنیادی حیثیت وګرځي چې دا ټول خلق په دې ساده طریقه باندې نکاحونه شروع کی چې ډیر خیرونه پکې ډیر برکتونه پکې ځان ساتي د ډزو ډزونه کو نوري نه پرمانه ونه کوي دا ډز چې تاسو وکړئ کنه 30-40 ہزار روپو کالبوس والو زوای کنه میدان محشر وي الله به وي ګټلې دي څنګه وي او لګولې دي څنګه تا چې غډه سي کولې دې کې سخیرو دې کې غمزده خلک خخه پکړیو دې کې ماشومان يرولیو دې کې بیماران يرولیو مال دغه ډزو جواب راکړه خدای له بس جواب ورکړه خدای زموږ د ټولو نکاحونه د انبيو په طریقه باندې کې خدای د صحابه په طریقې یا الله ډیر خیرونه ولا ورکړي یا الله دا کوم معصوم چې د علم دوران کې وفات شي هو الله مغفرت کامله نصیب کړي الله د طالبي قبول کړي خدایا غنیمګړې سفر قبول کړي خدای د علماء صف کې ودرې الله ستا چې کوم وادي دی الله غي نصیب کړي او د والدینو صبر جمیل نصیب کړي د والدینو صبر جمیل نصیب کړي نعم البدل نصیب کړي یا الله د ټولو بیمارانو شفای کامله نصیب کړي دې طالب علم والد سے بیمار دی الله دې روح صحت نصیب د چا پلاران او میندې بیماران دی الله روح رمټي کړي الله دراز عمرونه ولا ورکړي الله چا کورونو کې اختلاف ته په اتفاق کې بدل کړي الله د مینې او د محبت او د الفت زندګۍ نصیب کړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم آمين آمين برحمتك